څنګه چې تاسو له پته ده چې د غوښې ډېر زیات ریټونه د هر یو کس دی نه شکایت کوي خو نن خو موږ د یو څو نه تپوس وکړو ډېر کم ریټه وي د دوی نه معلومات کوو چې د کابلیانو بازار کې څه ریټ چلیږي د غوښې کیلو څه دی 600 روپۍ کیلو ده روټ بالکل دا 3 ورځې مخکې څه ریټ 3 ورځې مخکې هم دغه ریټ دی دوی چې 800 روپۍ کیلو دي هغه خو 800 روپۍ چې دا بالکل هغه د سخي غوښه ده جی او جی بالکل دا خلک هسې بدلامول کوي هسې خلک غوښه غوړی نه شي وایي چې پر راځي چې ودرېږي دا د 600 روپۍ کیلو ورکوم چې څونه غواړي ورکوم ورته او قیمه په څو کیلو ده قیمه 700 روپۍ کیلو 700 روپۍ ریټ څه چلوي جی 700 روپۍ چلو او مالونه غران دي جی نو دای خو ټوله چې څونه بازار موږ چې 600 روپۍ کیلو چلی 600 خو دروغ ولې وای روزه ده او 700 خرڅو خو غوښه ورکو دا د وڅو پښته غوښه ورکو صحیح ده ما ته اوس بل کس وي دا تاسو له 600 یادوي وای چې تاسو لاړ شئ وای بیا دای 600 روپۍ نه شته 600 ریټ چلی نو 700 باندې ولې 700 دروغ ولې روزه مونږ نه ولې دروغ وای اوس خرڅو پښته غوښه ورکو جی او د 2,02,000 روپو رمضان میاشت دام د 2,02,000 روپو جوړه او د 2,02,000 روپو کاکا څنګه حال دی دا د هغه راځي فروټ د دې لږ تپوس کوو ریټونه سلام راکړئ تاسو ښه دي ریټ باره کې تپوس کوو چې کم بایکاټ شوی د دې فروټو باره کې په پوره پاکستان کې آیا هغې سره څه فرق په پاکستان کې د فروټو راغلی یا نه دی راغلی کاکا دا ریټونه راته لږ ووایي که نه چې سیب کې څه فرق راغلی دی ورځ په ورځ یي غانېږي نه ورځ په ورځ خیږي ورځ په ورځ او د امرود هم ګران دي څه شی پکې ارزان شوی دی څه پکې ارزان دي یو شی پکې نه ارزان شوی هغه بایکاټ څه فایده ونه کړه هیڅ څه نه میو بایکاټ اسی بس خاطر بایکاټ ټیک راوي بایکاټ کیوي 100 روپے کیلو ده 500 روپے 500 روپے کیلو دا خو د بار ملک نه راځي ایران نه راځي صحیح ده جواب تل پتر په پورا ملک کې د فروټو بایکاټ شوی دا هغه اکشن مونږ ګورو چې په هغې کې څه فرق راغلی او که نه دی راغلی د کاکا نه تپوس کوو د رابطې نه تپوس کوو دوی مونږ ته ریټونه راکړي چې آیا په دې ریټونو کې څه فرق راغلی یا نه راغلی کاکا خټکي څه ریټ کې دی السلام علیکم خټکی وروره مخکې چې ګران و تقریبا 200 روپۍ کیلو موږ خرڅاوه 100 روپۍ ډالۍ به هم خرڅاوه وطنۍ خټکی اوس تقریبا 1.5 کیلو راغلی ده ریټ کې کافي فرق راغلی ماشاءالله او دغه شان سیب ولاړ دی ځکه سیب بار نه راځي که نه یو پټې والا سیب دغه 250 روپۍ 200 پورې خرڅېږي ښه سیب او دا هغه چې کوم ده ایرانی سیب هغه کم ده هغه مغه شان د خپل دی باندې ولاړ دی 400 روپۍ صحیح دی او کینو څه ریټ دی کینو کې فرق راغلی دی کینو مخکې 400 پورې 4.5 به خرڅېږي اوس 300 250 پورې درجن ته شوی ده او کیله ګرانه ده کیله ښه کیله 300 روپۍ 250 روپۍ 200 پورې درمیانه کیله امرود خو چې کله روزه نه وه چالو ما تپوس وکړو نو ښه نه ښه امرود که نه 150 او 200 روپۍ کیلو اوس یې څه ریټ دی د روزې نه تقریبا 2 ورځې مخکې امرود شارټ شوی او د اوسه پورې پرون خو ریټ ښه وه بله ورځ خو بیا تقریبا 250 300 دې نه کته نشته اوس بنګه خپله به 1200 روپۍ ډړۍ راوړي چرګ ریټ کې فرق راغلی روزه کې که نه څونه فرق راغلی 315 شپېته او د روژې چې راغلی 315 سره تاسو څه ریټ چلوئ 315 ډېرو کسانو سره په لیست کې 315 ریټ نن شته خو هغوی 310 روپۍ ریټ چلوي هغوی ته ارزان میلاوي که دا ولې دوکاندار دیګه خو کته ولې ته 310 لیکن صرف په دې ټول روزه کې د ټول نه زیات چرګ ارزان شو او غوښه چونکې چې په 400 او 350 450 روپۍ کیلو هغه 800 روپۍ کیلو ته ورسوي نو دا زیاتې نه ظلم نه دی الله د خیر کوي څنګه په دې روزه کې د سبزی ریټونه سیوا شوي که نه دي سیوا شوي پهله ورځو کې زیات او ښه شوي دي مخکې ښه شوي دي کریله څه روپۍ دی کریله 120 روپۍ دی 120 روپۍ دا 200 روپۍ کې وه که نه صحیح ده ماشاءالله او بینډۍ څو روپۍ کیلو دی بینډۍ 200 دي مخکې 280 250 200 روپۍ کیلو دی دغه شان د ټول کې لکه فرق راغلی ټماټر 150 200 او 100 روپۍ دي ټماټر 150 او 100 روپۍ دي ماشاءالله لکه فایده راغلی ده صحیح ده نور خټکي مونږ ته پوښتنه کا 100 روپۍ کیلو دی وای چې دا خوږ خټکي دی هغه کاټن والا چې کم خټکي وي ماشاءالله لال صحیح ده صحیح لاله
استاد د دې هندوانې ریټ راته خو هندوانې سره ریټ ته کیلو 80 روپے کیلو. 80 روپے